نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا کم خلق چې تپوس کوي او موږ او تاسو اینو مو چې نن سبا خلق په پیسو باندې نوکری اخلي، نو د دې څه حکم دی؟ نو د دې حکم دا دی چې نن سبا ټیسټونه وي او په هغې ټیسټ کې چې کوم دی نو مختلف سوالات هغې راغستې وي. هېڅوک دا دعوه نشي کوی چې زه به چې کوم دی د دې مستحق یم، او د هغې نه وروسته بیا انټرویو وي او په هغه انټرویو کې چې کوم دی بعضو کې تپوسونه کي، بعضو کې نه کي، صرف کاغذونه چیک کي. نو د دې دا چې کوم دی نو ناجایز دی که څوک هم دا اخلي، پردي حقوق دي، ظلم ستم کول دي په خلکو باندې. خلکو ته خپل چې کوم دی نو مور او پلار او دغه شان رشته داران ټول ورته په انتظار وي او هغوی ته د هغوی نه امیدونه وي. نو خو بعض خلک راشي هغوی پیسې ورکړي او هغه هر څه چې کوم دی نو نورو خلکو ته تکلیف ورسي، حقوق پردي واخلي. نو یاد ساتئ دا ناجایز دی. که کوم خلق وایي چې پیسې ورکول په نوکرۍ باندې دا ټیک دي، نو دا شریعت کې د دې اجازت نشته. ځان لا په دې باندې سوچ کول پکار چې دا دومره ژوند نه دی، د دنیا د زندګي انتهایي مختصره ده. یو ورځ مونږ او تاسو ټول به ځو د دې دنیا نه، نو ولې په حرامه طریقه باندې مونږ او تاسو پیسې ګټو؟ ولې پردي حقوق وخو؟ او دغه شان کم خلک چې جعلي ډګریانې جوړي او کمو خلکو چې جعلي ډګرو باندې نوکرۍ کړې دي، هغوی ټول چې کله د شپې تنهایۍ کې کښېني نو هغوی د سوچو کې د چا حقوق یې وښلي دي، او یو پیره د دې دنیا نه چې ځي او په کفن کې چې کوم دی نو پټ کړي، د الله له به څه جواب ورکړي؟ دا سوچ مونږ او تاسو کو. لہذا نن سبا چې څومره نوکرۍ خرڅېږي دا چې کوم دی ناجایز دی، دا پردي حقوق وښلي دي. نو د دې الله جل جلاله به باقاعده د دې تپوس کوي. نو شریعت د دې بالکل اجازت نه ورکوي، او کم سړی چې ځان له جواز ګوري هغه به هسې جواز ګوري. کنی مونږ ته په خپله افرونه کېږي د کمیشن دپاره مو او داسې هم په پیسو باندې، لیکن او ښه د پیسو انتظام شته دی، لیکن پیسې نه ورکو ځکه چې هغه د دې دنیا د زندګي انتهایی مختصر ده. نو انشاءالله هغه خوشحالو ته په تمه یو. دنیا هر څنګه چې د الله جل جلاله به په مونږ باندې انشاءالله ښکلی ټایم پاس کي او پاس بشي، او نور ذرایم دي خپل کوشش په جایز طریقه د نوکرۍ لپاره کول پکار دي، ناجایز نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.